الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائے کل نفس ذائقة الموت. الله فرمایي چې کم یو شی په دې مختص مکه باندې سا اخلي هغه د مرګ راځي او مرګ الله رب العزت د هر انسان د پاره د هر شي د پاره داری کړي. مرګ په خپل ټیم باندې راځي، لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون. نه دا ټایم ساورستکی او نه ټایم سامختکی، په کم سکند باندې په کم ځای کې چې تا ته الله مرګ لیکلی هغه له بتځي. خو لیکن داسې هم نه چې ته دې مرې ترې شهید کېږي او ستا تپوس نه کېږي. دا د حکومت ذمه داري ده چې ته ولې مرې، ولې ته شهید کېږي بې ځایه. څوک دې قاتل دې معلوم نه وي، څوک دې وجني، وجونکی دې معلوم نه شه چې څوک دې وجني. تاسې وګورئ زموږ د باجوړ حالات ته روز په روز باندې روزانه بنیاد باندې مړی کېږي، روزانه بنیاد باندې دماکې کېږي. اوس تاسې وګورئ نن په دې حد په ګورنمنټ کسانو باندې چې کوم دا خلکو سره ریلیټډ خلک دی په هغو باندې دماکې کېږي، نه فوج په هغې باندې دماکې کېږي، پولیس په هغې باندې دماکې کېږي، عوام په هغوی هم دماکې کېږي، علماو هم دماکې کېږي. نو د دې ذمه دار څوک دی؟ امن چې ته ماشین تا راخستی دی، حکومت کې ذمه داري ساره چې ته موږ له امن راکړې، او دا حکومت ذمه داري ده. حالانکه حکومت په خپله باندې هم وجلی کېږي، حکومت په خپله باندې مري. نو ته ور چا نه ګیله وکړې؟ دا زمونږ د ایم پی ایز د ایمینیګانو دا د دې کار دی. په کار ده چې دوی یو امن راولي چې د باجوړ بارډر دا د کم ملکونو سره کېدلی، د کم ملک سره کېدلی، په کار ده چې د هغې تجارت شروع کړي. خلک کم ځای ته ورسېدل، موږ باندې په دنیا کې پابندي راکړي چې دا به دې ځای ته نه ځي، دا به دې ځای ته نه ځي. نن د دوبۍ په شانې ملک چې زمونږ په باجوړ باندې څومره سختې پابندیانې لګولې دي، په ملک باندې څونه پابندیانې لګولې دي. دا ولې؟ دا زمونږ د بې امنۍ لویه بنیادي وجه ده. ملک ترقي هله کوي، ملک دشمن ته هله سټیبل کېږي چې کله په ملک کې په خپله باندې امن وي. چې په خپله باندې په ملک کې امن نه وي، ته به بل له څه امن ورکړې؟ موږ د بل دپاره ګوره انډیا چې حمله وکړه، انډیا په 2-3 غنټو کې هغه هر څه کنټرول کړه، واپس یې پې حمله هم وکړه، په دنیا کې یو نوم جوړ کړه. حالانکه په خپل ملک کې د دماکې کېږي هغه نشي کنټرول کولی. دا هم د یو سوچ خبره ده چې د انډیا په شان یو عظیم ملک چې په دنیا کې د هغې خلک په 1 نمبر باندې دومره سیوا خلک یې دی، 1.5 تقریبا دومره خلک دا په دنیا کې اوسېږي، په انډیا کې اوسېږي. د ټولو دنیا کې د زیاته خلک دا په انډیا کې اوسېږي. هغه شانې ملک تا په 1 غنټه کې، په 2 غنټو کې وواهه، خپل ملک ته امن څنګه نشي راوستی؟ دا د حکومت ذمه داري ده. دې میاګانو کې او دې امپیاګانو کې به کله به کې شعور راځي. خپل خاندان کې مړی کېږي، په خپله باندې مري، او سوچ سمج یې نشته. په هلکه راپاسه اعلان وکړه چې څو پورې امن نه راغلی هغه پورې کښېنمه.